تاسو چوکو نو د الله تعالی د ایره چې کله د انسان په زړه کې کینی انسان به د الله تعالی د ډېر یریږي او انسان غلط کار او حرکت نشي کولی د دې د وجې نه قرآن کریم کې الله تعالی انسانانو ته وایي چې تاسو چې کوم انسان د الله نه ویرېدو هغې له به الله تعالی جنتونه په انعام کې ورکړي هغې له به الله تعالی په جنت کې انعامونه ورکړي یره دا ملایک هم د الله تعالی نه یېرېږي د دې د وجې نه یو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو زما خواله تم راځئ او ستا سره مکائیل علیه السلام هم راځي او دا مکائیل علیه السلام ما چېرته په خندا باندې ولید ټول عمر خفه او د هغې طبیعت او سورې چې کوم دی ګډوډ ځکه خفه انسان هم ښکاره او ورسره خوشحاله هم ښکاره سلامو باندې پېژندلی کېږي دا ولې خفه دا ولې نه خاندي د جبرائیل علیه السلام رسول الله ته وفرمایل چې د الله رسوله دا به مخکې خاندل او کله چې الله تعالی جهنم پیدا کړو او ما دې ته الله تعالی وفرمایل چې لاړ شئ او جهنم وګورئ نو زه او مکائیل علیه السلام چې موږ لاړو جهنم ولیدو او دې د جهنم دا ګرمي او د جهنم دا هیبت او دا وارخطایي ولیدله نو د هغې نه د اوسه پورې دې چېرته خاندلي نه دي د اوسه پورې چېرته خاندلي نه دي نو یره دومره هیبتناک دی چې کله د انسان په زړه کې د الله تعالی د یره کیني دا یو بهترین صفت دی ځکه په دوه حکمو باندې الله تعالی جنت چې کوم دی هغه جهنم حرام کړی دی یو د انسان چې کله په سترګو باندې وجاړي دا د سترګو ژړا دا الله تعالی د ډېره قیمتي ده هغه سترګه باندې الله تعالی د جهنم اور حراموي چې کوم سترګه باندې چې کوم د انسان وجاړي او چې کوم د الله په لار کې کمۍ نه توی شي دا یې الله تعالی د ډېره